بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد صدیق او یو وارې بیا نن روان یم د تنګي نه د منزري بابا طرف ته. او زم به پر خپل د غریبۍ په موټرسایکل باندې او په چکر باندې او د منزري بابا دا ښکلی چکر چې دی نو دا به هم نن تاسو ته په سکرین باندې په دې کیمره باندې راولم چې منزري بابا چې دی په کوم ځای کې دی او څنګه ځای دی. نو منزري بابا ته وځو چېرته مو دی زموږ سره اوسئ. ننني د منزري بابا چې کوم خوندونه دي او کومې لارې دي دا ټول تاسو ته بالکل دی وخت کې اوس مونږ روان یو منزري بابا ته. خو چونکې د ګنډیري کومه دا لار ده په دې باندې کار شروع دی او لاره لږ خرابه ده. جی بالکل منزري بابا چې کوم دا نظارې دي نو یقینا چې تاسو به هم خوښ شوي ډېر زیات ښکلې زبردست نظارې. بل موسم دلته کې ډېر زیات زبردست کله چې په دې غرونو باندې او په دې ښکلې سړک باندې بره کله راخېږي نو ډېر زیات زبردست او ډېر زیاتې مزیدارې نظارې دي او خوندونه دي او مزې دي. نو خوندونه او مزې دي باندې موږ هم اخلو د دې ښکلې ښکلې ځایونو نه. او دلته کې دا هم زه ګورم چې زیاتر خلک چې دي نو دلته کې را روان دي د دې ځای نه خوند اخلي، دې ځای نه مزې اخلي. موږ سره فرحات هم را سره دی، سیف الله را سره هم دی، حسیب را سره هم دی، عمر خان را سره هم دی. عمر خان سره دوه خبرې وکړم. عمر څویم ځل چې راځي؟ زما دویم ځل دی. دویم ځل دی؟ یاره زه چې مخکې راغلم که نه یو 4-5 کاله کېږي زما نه خو مو کومه لارې رشې وه خو یاره ډېر زیاته ښکلې لار ده. ته څه وایې؟ بلکل ښایسته لار ده، ډېر زبردسته لار ده. او زه وایم که مونږ چې په ګاډي کې راغلي دومره مزه به یې نه وکړو څومره چې په موټرسایکل مزه کوي. په موټرسایکل مزه کوي بلکل. مطلب ټول خلکو ته هم پکار دي چې په موټرسایکل راځئ خو په احتیاط سره. بالکل په موټرسایکل راځئ، په احتیاط سره راځئ او د دې ځای نه خوند واخلئ، مزه واخلئ. حسیب راشه که نه؟ حسیب چېرته؟ حسیب ولې چکر حسیب هر ځای کې فرمایشي چې وایي چکر چېرته ځه نو ما به ځان سره بولې. حسیب نن خو مې بیا چکر له راوستې که نه نو خوند دې واخیستې که نه؟ ډېره خوند هم ترې واخیست. مزه کوي؟ راځه دې خوا چېرته ګاډي مو نه وخي نو حسیب خو ته هم خوند مزه واخیسته. فرحات راسره هم دی او سیف الله هم دی خو هغوی چونکې لږ شان شرمېږي که نه نو خوند او مزې واخلو. مخکې به ځو د دې ځای نه به نورې هم مزې اخلو او چې کوم ښکلې ښکلې نظارې دي خاص کر تاسو د دې دا روډونه وګورئ نو ماشاءالله ډېر زیات زبردست دي. بل نږدې دی زمونږ تحصیل تنګي سره ډېر زیات نږدې ځای دی، دومره لرې هم نه دی او په نږدې ځای کې چې کله دومره ښکلې او خوندور ځای ته میلاویږي یقینا چې هغه بیا ډېر زیاته مزه کوي.
جی بالکل منزري بابا مزار چې دی هغې ته روان یو چونکې راورسېدو ډېر ښکلې ډېر زیات مزېدار ډېر زیات زبردست ایریا ده ډېره ښکلې لارې خو هم ماشاءالله ډېر زیات زبردست دي څه لږ ځای کې لږ لاره خراب او باقي لاره خو هم ډېر زیاته ښکلې ده بل نږدې ایریا ده د ټوریزم دپاره د چکر والو لپاره هم ډېر ښکلی ځای دی او زبردست ځای دی دلته کې انجوایمنټ دپاره هم راتلی شي او د مزار دپاره دلته کې هم راتلی شي منزري بابا مزار بیا دلته کې دا ښکلې ایریا خاموشه ایریا او پرسکونه ایریا ده نو بالکل تاسو راتلی شي خوندونه مزې ته اخیستی شي مخکې ځو او مزار طرف ته ځو چې کوم دلته مزار دی او خلک هم دلته ډېر زیات راغلي کوم ټوریزم دي ټوریسټ نو هغه هم دلته کې ډېر زیات راغلي دي په چکر باندې خلک راغلي دي او خپل چې کوم خلکو هغه ویکند دی هغه دلته کې خلک تیري دا ملګري هم راغلي السلام علیکم څنګه جناب خیریت دی کوم ځای یې ګړی عثماني خیل دلته په چکر راغلي او جی چکر مزار ته راغلي دلته کې خلک ډېر راځي او ډېر راځي لکه جمعې پر ورځ او حاجي طور به ځم چې لږ زیات دي جمعې پر ورځ باندې ډېرې کسان جمعې پر ورځ خلک ډېر خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي دې باره کې بس دلته کې راشي او مزه بالکل بالکل دلته کې راشي او مزه واخلئ خوندونه ترې واخلئ په چکر باندې راشي موږ هم راغلي یو داسې نور خلک هم راغلي د مشران کشران ډېر زیات ملګري راغلي دي په چکرو دلته کې سیلفیانې پکې هم ډېر ملګري وباسي نو پکار چې راشي چکر ووهئ او خوند نه مزه واخلئ دوی سره به هم خبرې کوو السلام علیکم څنګه دي دوی سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما نوم توحید علي دی کوم ځای نه راغلي جی زه د در میدان تعلق ساتم در میدان سره دلته چکر دپاره راغلي او چکر راغلی څه ګورې دی ځان څومره خوند اخلي بس ماشاءالله راغلي یاران دوستان هم دي او بل دا چې کوم دی مشهور ځای دی او بل دا سره چې زیاتره خلک دلته د پیر له هم راځي او دا لکه د الله ولی دی سلیبریټي ده دلته پرته ده او خلک د واده راځي نو موږ هم رالو دلته نیچر انجوای کو ډېر خوند یې وکړ ماشاءالله منزري بابا څه ګورې پرسکونه علاقه ده که نه ماشاءالله ډېره زبردسته او ډېره پلیزنټ علاقه ده ډېره مزه کوي او موږ ورته رالو لکه زموږ علاقې هم په خپله لکه پکچرسټک علاقې دي علاقې دي ماشاءالله هم ډېر زیات زبردست علاقې دي دې ځای باره کې خلکو څه پیغام ورکول غواړې جی ماشاءالله ډېره زبردست علاقه ده او چې څومره ټوریزم خلک دي هغوی نور ځایونو ته هم ځي خو داسې دی چې دلته د مزار دی دغه دی او ډېر زبردست غرونه دغه دي او سین هم لکه مختلف سین هم دلته شته لکه په هیڅ هر لیول سره نور علاقو سره برابر ځای دی پکار چې دلته کې ټوریسټ راشي او ډېر خوند او مزه واخلي ډېر مننه بالکل دلته کې ټوریسټ راتلل پکار دي ډېر ښکلی ځای زبردست ځای بل علاقه ډېر زیاته پرسکونه علاقه ده خاموشي ده پکې او ښکلې بل خاص خبره پکې دا ده چې څوک د چکر په خیال باندې راځي او د خوراک په خیال راځي نو ځان سره سامان خپل لوړی ځکه چې د هغې نه به خپله بیا مزه اخلي نو ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات مزه به کوي مزار طرف ته هم ورځو او تاسو ته به ټول د دې ځای نظارې چې دي دا به ټول تاسو ته ښیو تاسو زموږ سره بالکل څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته کې صرف ځوانان نه بلکې مشران زموږ هغه هم دلته په چکر باندې راځي او یو خو د منزري بابا چې کوم دا نظارې دي دا هم ګوري دلته کې خوند او مزه هم اخلي او دلته کې چکر باندې راځي او خپل چې کوم دا ویکند دی هغه مناوي دلته کې ډېر مشران هم راغلي دي دوی سره به هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی ښه یو د کوم ځای راغلي دا موږ د بیدو خر کې نه راغلي یو ښه جي منزري بابا ته هر وخت راځئ که او دا د کله ناکله راځو ډېر په مخه نه راځو ولې چې زمیندار خلک یو څه وایي منزري بابا د علاقې باره کې څه وایي دا ډېره ښکلې علاقه ده پوه شوې ډېر د سیل علاقه ده پوه شوې ستاسو لکه مو خوښه ځکه خوښه نه ځکه راځو که نه صحیح دا ته وایي ماشاءالله تاسو مشران یې دلته چکر له هم راغلي کله ځوانان وې نو چکر یې مو وهلی که نه ښه چکر یې وولې دلته را باپونو والا به راتلل خو د دغه سره حکومت سره دا هر څه خراب شو که نه اوس دا پوجیان نه پرېږدي سړی چې دلته به زموږ شپې وي دا مجلسونه به وو مطلب خوندونه مزې تاسو ښه
بالکل دوی خوندونه مزې په ځوانۍ کې ډېرې زیاتې اغېستې دي او موږ دپاره هم پکار چې دغه حساب سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا منظري بابا خو تاسو ماشاءالله مطلب بار بار راځئ په ځوانان نو تر دې دمه پورې تاسو راځئ که نه جی نو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې راځئ څومره ښکلی دی؟ دا په دې ښکلی دی چې دې کې یو خو د الله رحم دی ډېر غریبانان خلک عاجزانان پکې ډېر اوسېږي او زمونږ دا د عمر نه دا شوق دی چې کوم ځای کې زیارت وي ډېر په مینه ورله ځو کاکا صاحب له ځو اصحاب بابا ته ځو پیر بابا له ځو خو زیات توجه دې ته کوو چې خټک خلک ډېر په مینه راځي موږ هم له راځو خوند من دواګانو دپاره چې الله پاک دې د ټولو د دواګانې قبولې کړي او زموږ ډېر خوښ دی. ډېره مهرباني دوی سره هم خبرې ګودار راته ووایه که نه چې هغوی خو پخلی کوي تاسو ورته ناست یې نو ولې تاسو پخلی ولې نه کوئ ورسره؟ دا مونږ خپل کوم دغه چې راته حواله شو هغه کار مونږ وکړو او دا زموږ مشران دي بس یو مطلب چې کارونه هم تقسیم کړي دي او بس نه بس هغه تقسیم نه خاص هغه خپل شغل جوړ کړو چا ټماټر کټ کړو چا بادرنګ کټ کړو چا اوږه سپینه کړه بس هغه خپل هغه دا راته ووایه تاسو چې کوم دی وخت کې کوم کوک دی که نه تاسو لږ پخلی کوي نو پخلی ټیک کوي که نه زه خو سره هم خبرې کوم دا پخلی خو الحمدلله دوی خپل دغه کې دا دغه دی چې هفته کې دوی یو پارټي داسې کوي نو دغه پخلی مخلی صحیح ایکسپیرینس یې سیوا دی بالکل نو ډېره مننه پخلی والا سره هم خبرې کوم هغوی پکې ایکسپیرینس زیات دی بل دا چې د ځوانۍ چې کوم هغه انجوایمنټ دی هغه ټول کړی دی او تر دې دمه پورې پخلی خو هم کوي او یقینا چې په چکر کې بار بار زه دا ویل غواړم چې په چکر کې داسې څیزونه ډېر زیات مزه کوي چې کله لاړ شي هلته کې په خپله باندې سپاهه کوي او کله پکې مالګه زیات وي کله مرچکې کم وي نو دغه پکې ډېر زیات خوند کوي خو کله کله چې موږ راځو نو اکثر زموږ نه ماچس سمجي پاتې شي اوس هم بازار کې ماچس راواغېسته که نه پخلی کوئ او چکر هم ډېرې وښلي دي نننی چکر ستاسو څنګه یار نن زنګ دا چکر ډېر مزیدار دی ارجنټ غونته پروګرام دی خو ډېر مزیدار پروګرام دی اورئ څه پخوئ تاسو نن موږ نن د هغه پخوونګه به تاسو ته دا وښیو تاسو به ترې لږه ومسکئ که نه چې پخله کچه ده دا کاسه به لږه راوچته کېدی کې دغه کې واچو لږ شانې راته یخه شي که نه بیا به دغه تکې ده خیر دی بالکل دوی ماشاءالله چې پخلی خو ښکاري چې کوم د هغه یې پته لګي چې واقعي چې مزه پکې شته هسې چې پخلی کې څومره ایکسپیرینس دی؟ یاره بس دونه ایکسپیرینس نشته خو دا کله ناکله چکر ته وځو او بس ځان له پخو کله غو کله خرابه موږ په خپله دوکانداران یو نو بس د جمعې پر موږ اکثر راوځه چوټي نو بس دغه را سره پکې ذمېدار دی دغه ذمېدار دی دا مې تر زوی دی ملیشیا کې دی هغه هم ذمېداره کوي یو دوه کسان رانه روټوله لاړه هغه یو بارګین کار کوي یو گاډی چلی د ځوانانو ته خلک ډېر پیغامونه ورکوي که نه ستاسو ټایپ چې کوم مشران دي نو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ ځکه چې زه ځوانان ګورم ستاسو په شان د اکثر وي نو اکثر لږ ټیټ ګرځي که نه نو زه یم چې چکرې مکرې وخین لږ هغه سره ژوند ښه کېږي که نه ټینشن مینشن ختم شي ټینشن سره سړی لږ خرابېږي که نه نو بس زما دې ټول چکرې مکرې لګوي دا اخیری وخت هر څه پاتې دي که چا ډېره کړه که چا لږه کړه خو پاتې ده بس تاسو ډېره مهرباني تاسو دې ځای ته نو کړاو کړی راغلي یې که نه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ جي ډېره مننه کوم دوی دا چې کوم ښکلې پخلی کړی دی دا به هم چې ښکاري هم چې ډېر زیات زبردست خو لږ شانې ګرم دی که نه نو بیزو خړکي نه دوی راغلي دي پخلی ماشاءالله ډېر ښکلی دی او ډېر زیات زبردست دی او زه یم چې څنګه چې دوی چکرې وخي مشران وخي زموږ ځوانان خو هم ډېر زیات وخي ځوانانو له هم پکار چې دا ټایم دی چکرې وخی داسې مشران ډېر کم ملاویږي زه ډېر زیات کم وینم چې هغوی خو هم چکرې وخي او خوندونه او مزې اخلي نور ځینې خو هم تاسو ته نظارې به ته هم ښیو چېرته مو دی زموږ سره اوسئ بالکل منظري بابا او بیا د ښکلې علاقه ښکلې سندري نو زبردست ځایونه دي او پکار چې خلک راشي ځوانان خو هم ډېر راغلي دي مشران خو هم ډېر زیات راغلي دي او زه وایم چې په چکر کې زما د ټول نه خوښ څیز چې دی هغه دا دی چې خلک راشي او په خپله پخلی وکړي دوی سره به هم خبرې کوو هغوی له هم ورځم تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې تاسو خیر بالکل علي علي کوم ځای راغلي دا عمرتونه دي عمرتونه او جی بیا خو کلیوال موږ د تنګي خیر دی دا ته وایې چې عمرتونه دلته کې رالې نو په لار دی څومره خوند اخیستی په لار مې ډېر زیات خوند واغ ډېره مزه یې وکړه ډېر زبردست ځایونه دي ډېر د سړک مړه کې ډېر مزېداري چکر دی مطلب ډېر زبردست په موټرسایکل راغلي که په موټر سایکل مطلب چې هر چا له پکار چې په موټرسایکل ځي چې موټرسایکل موږ هم رالو په موټرسایکل مزه ډېره کوي موټرسایکل مزه ډېره کوي غرونه دي دغه دي بس دا ښکلي ځایونه دي
مطلب ډېر د مزو ځای د خوند ځای دی او مشرانو له خم ورځو هغوی سره به زه هم چې خم یو دوه خبرې وکړو چې کوم دا مشران راغلي دي خاص کر په چکر باندې راغلي دي او ډېر د مزو څنګه چې دوی پخلی کوي زه یم چې امیر صاحب سره خبرې وکړو خو زه هم چې څنګه دوی پخلی کوي په کار دی چې چکر له څوک ملګري راځي ګورې پخلی به خپل کوي هسې ځان سره تیار راوالی نو د هغې پته هم لګي چې کله یې پخ کړي وي که نه خو امیر صاحب سره خبرې کوو چې امیر صاحب به څه ویل غواړي چکر یې خم بخي مخامخ امیر صاحب دوی سره خبرې وکړو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی صاحب څنګه خیریت دی په چکر باندې راغلی پخلی خپل کوي او جی بس دا خو د مرګرو دا خواهی شو کله سړی چکر لاړ شي او پخلی کوي نو بس ویدا مزه کوي چې خشاک راغون کې او سبزی کټ کې او پیاز او ټماټر کټ کې مرچکی کټ کې ګینه تیار بازارونو کې ملاوېدل او د مرګرو دا خواهی شو زموږ خپل دا دغه موږ خپل هم ځان سره د سامان لږ شان راوړی دی زم پخلی خو خپل مزه کې خاص کر چې په چکر کې د منزري بابا باره کې څه معلومات لري او څه وایي دی باره کې منزري بابا باره کې دی کې ډېر مرګري داسې وو چې په لومبي ځل راغلل او ډېر مخکې راغلي کوم چې مخکې راغلي هغوی د دوی سره دا خبره کوله چې ډېر مایدار دی او د چکر دی نو کوم مرګري چې نور راغلي هغوی خواهش پیدا کړو نو به ټول په شریکه تاسو باندې څنګه لګي دا ډېر ښه لګي ښه لګي او سویم ځل هم دی دلته کې راځئ زما خو چې خپل ځاني دریم ځل دی او جی او هر ځل پخلی خپل کوئ بس کله تیار رالو کله خپل کو موقع خلکو ته څه پیغام ورکوئ خلکو ته څه پیغام ورکوئ نو بس خلکو ته به موږ سو خو ټول خلک چې راځي نو چکر په نیت راځي صحیح اسی جی مشران تاسو هم راغلي چکر باندې نور هم او سره هم زما خبرې وشوې زیاتره زګور مشران چکر نه وي او کشران سب چکر وي نه مشران له بکار دي کنه چې چکر وي نه نو مشران هم د خدای باندې ځان دي دوی زړه نشته او کور کې خړ پوښ شي او چې دا ډېر نو زما شم وډانګا شي بیا په واړو وي او دا سودا لېږي کور کې بیکار مار کوي چې چکر مو ایدم مطلب چکر وخت پکار دی او ډېر خوان کوي کنه صحیح بالکل چکر وخت پکار دی او څنګه چې دوی راغلي دي ګڼ شمېر مرګري راغلي تاسو ته ټول په سکرین باندې ښکاري پکار دی چې تاسو هم راشي چکري وخت مشران دي هم راشي ځوانان هر ځای کې نم هر ځای ته چکر لتلې هر ځای کې ځوانان نم چې صرف ځوانان چکر وخت دي سره به هم خبرې کو او د سره سره خاجي قافلې مشر دي خاجي بالکل لومبي خو ډیره مننه کوم چې تاسو مشران ځان سره په چکر راوستل کنه ځکه چې مشران خو اکثر د غاړه نیک دي دا څنګه تیار کړل چکر باندې دا خو د ډیر وخت نه ما سره بلد دي مزه ډیر وخت دلته راځم خاجي ډیر وخت نه راځم دلته کچا کوټي وی لاندې دا سفر او دا ټول تنظیم بدل اوس بدل لې خو زه ډیر وخت نه راځم بعد مرګوري وی څنګه چلې چې تاسو چته چکر لبونت لمه راځي چیزو خو منزرے بابا ورته ویل ته بلاړ شو دی بس ټیک ده نو دلته لار کې د یوروشا ورته وی کوم دمه وکړه چې شربت ملته وکړل صحیح او بس باقي دلته رالو بس دا زم خوښ شو دا مرګري وی ټیک که خیر جون دی بیا پخلی خو کوي کوک هم لګیا دی کنه پخلی له خو کولې کوي کنه کورواله شان دی نه نه پخلی خو ډیر پخلی کوي دا خو موږ ځان سره دی یو خبره چې ډیر ضروری وي دا کورواله پخلی اکثر خلکو باندې خنه لګي دا بار خنه لګي دا په ځان پازاب کیږي دې ته په پازاب شي کنه هغه تیار راځي ولا خبر تني او بس وي ویلا سوین زاوته وي او دا خو دلته چې په عذاب شي دا خو د بل وګیم شي کنه 2-3 بجې وخوري الته خو کله وي 12 بجې راواچو کله وي 1 بجې راواچو چې څه ټیم ته ورغه وتی راواچو او دغه چل دی صحیح مشران د پیغام ورکول غواړي ځوانانو ته هم مشران ته هم چکر د لپاره خاص کړ مشران خو دا څه کار دي چې دا خو مرګ شته دی او چکر ولا پکار دي چې وګرځي سیلو کی ټیک او دا خو خلک ګرځي دا چې خامخا ګرځیدل دا ځین لیدل غواړي یو ځای بل ځای پیر بابا تم ډیر زم راځي او ابل مرګرو وی چکر وو بس ما په مخ کړه دغه اصحاب بابا ته بیا لاړو رحمان بابا ته رحمان بابا نه بیا پینځو پیرانو ته لاړو بس غوڼه روزم تیر کړه بیا واپس راغلی مطلب صرف باباګانو بس ماشاءالله چې ټول ګرځي نه هر خو چې کم ځای کې څه چلی بس ځان رسو زه پاکم رسي صحیح ډیره مهرباني جی خوشاله اوسئ بالکل تاسو ګورئ دلته کې هم پخلی چې دی هغه کیږي او پخلی چې دی شروع دی پکار دی چې کوک سره هم یو دوه خبرې وکړم کوک دی وخت کې پیاز سره کوي او غوړو کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر ختم خیر یا بس دال غریبی ما ګره کړی دی نو دال غریبی دال خو باقي نشته خو غریبی باقي شي دی کنه دال غریبی به ته یاد کړه ها څنګه نو دوی هم کافي ټول کړی دی کنه دا ته وای چې پخلی هر وخت کوي کنه سه په چکر کې نه کنه کله کور کې پخلی کوم کور کې کوي ها
سنت طریقه ده کنه یار خو سره به کار کې کنه او چې کله لک شانتي نو دا او د څه غو نه وای ته نه کې کار خاصه نه ما لا واده نه کړی دا ته وای چې کور کې تاسو کور والا څه کوم پخلې کوي کنه ناوی خشته پخلې کې تاسو یاره موږ بل پازاب شو بیا به ډېر خلک هغه کور والا ځکه نغې چې لګا هغه خو موږ له خوند ډېر نه راګی کنه صحیح دا جی څنګه وختي وي چې کله 2 بجې خو کله 1 بجې خو موږ ته پته نه لګي دا زما والد سره اوسې خبرې کوي ټیک ته جی ها کنه صحیح نو زه ته چې بس دا حساب کتاب دی نور صحیح ډیره مهرباني بالکل څنګه چې دوی وی چې کور والا سره هم پخلې کوي او یو ځای سره کوي او کور کې کوي کنه نو بس فکر د چې کور کې زنانه سره هم لک شانتي دغه کوي ښه تاسو سره هم کومک سره کوي تعاون سره کوي ځکه چې صرف هغه خو نه خو ځای ما چې چکر د لپاره خاص کر چې کوم مرګي راځي نو چل ازدا کې چې چل ازدا کې چې کم سے کم چکر لږه کور کې زنانه سره چکر پدې هم مزه کوي دا کار اوسه پدې هم مزه کوي چې کله چکر لږه چې بیا خپل باندې پخلې کې خوندونه ته اخلي مزه ته اخلي د دې منزري بابا څومره نظاری دي نو دا به نور خوم خیمو چرته مې زموږ سره اوسه دی په اکرام کې او مال کې هم واچوله دا هم د دې موږ سره ډېره مینه محبت دي زموږ قدر وکړه الله تعالی دې قدر وکړي چکر راشي خوندونه واخلې مزې واخلې او نور نظارې به ته هم خو د دې منزري بابا او خوندونه مزې به ډېر زیات جی بالکل د منزري بابا په چکر کې بیا د ښکلې دلته کې چې کوم د قوالې دا پروګرام کیږي کوم د میوزیک د موسیقۍ دا پروګرام کیږي نو واقعي چې دا هم دلته کې یو یادګار دی د خلکو لپاره دلته کې خلک ډېر زیات راځي دغه پروګرام لپاره هم ډېر زیات خلک راځي او دلته کې چې څوک هم راځي نو دې پروګرام نه هم سره خوند او مزه اخلي بل نن د جمعې مبارک ورځ ده نو خلک ډېر په لوی تعداد کې دلته کې را روان دي قوالي ورسره هم وي دی نه به هم خوندونه اخلو مزې به ته اخلو ورسره یقینا چې د منزري بابا دا کم ښکلې نظارې دي نو د هیرولو خو بالکل نه دي او ټولو خلکو ته پیغام هم ورکوو چې تاسو راشئ او د دې نه تاسو هم خوند او مزه واخلئ ډېر زیات نږدې ځای دی زمونږ د تحصیل تنګي سره په ضلع 400 سره خوا کې او ډېر ښکلی ځای دی په کال چې راشئ خوند او مزه دې واخلئ او د موسیقۍ دا پروګرام چونکې دلته کې هم وي ورسره د دې نه هم خوندونه واخلئ او مزې واخلئ
جی بالکل دو د منزري بابا د ښکلی زبردست چکر امید لرم چې تاسو به خوښ کړي وي او کوشش زموږ هم دا وي چې څومره هم د ټورسټ لپاره ښکلي ښکلي ځایونه دي څومره هم زبردست ځایونه دي چې هلته کې مونږ لاړ شو تاسو سره ټول په سکرین باندې راولو ټول درته وښیو چې دلته کې ډېر ښکلي ځایونه دي او بل انتظامیه ته بلکې حکومت ته الله چارواکو ته هم موږ دا گزارش کوو چې په دې علاقو باندې هم خرچیو کړي د دې روډونه ماشاءالله ټیک دی خو څه لږ ځایونو کې خراب دي پکار چې په هغې باندې هم خرچیو کړي او دې طرف ته هم پامګیرنه وکړي ورته وګوري او په دې باندې نظر واچي چې دې طرف ته هم خلک راځي ټورسټ راځي او د دې ځای نه خوندونه او مزې واخلي او بل زموږ علاقه ده نو ماشاءالله ډېر ښکلې علاقه ده زبردست علاقه ده ټول ته زموږ گزارش دی چې بالکل تاسو راتلی شئ د دې ځای نه خوندونه اخیستی شئ مزې اخیستی شئ انشاءالله داسې نور ښکلي ښکلي ځایونه چې څومره چې دي هغه هم تاسو ته په سکرین باندې راولو او هر ځای ته به ځو تاسو به د ټورسټ څومره ځایونه دي زبردست ځایونه ټول تاسو ته په سکرین باندې ښیو تر هغې خپل سپیشل دعاګانو کې مې یاد ساتئ سره د خپل کیمرامین میخران د لوی الله رحمان